مخته د تدلیس الاسناد له خبره خو وشو 24 نمبر کې دا تدلیس الشيوخ کې کله کله شکی راویان تدلیس کې یا څنګه کېږي تعریف هو يروي الراوي عن شيخ حديثا سمع منه لکه یو روي د یو شیخ نه حدیث ردل ده ويسميه هغه نامه د ذکر کی کله کله به د سې یو کنیه او یکنیه کونیت د ذکر کی کونیت سړی نه د ملو کنه یو سړی نامه معلومه ده ستا عبد الله نمی کی بس کونیت ځون ته خې بچای شو د ابو ریغال نامه ځون من کیدلو شو ته صفات د ابو ریغالا او د اوس او ينسب هو یا نسب ذکر کی متخ نسب پاته اوس نشته سړی مخرخ پیژند خو د نه پیژنو کومي قبيله د کوم خاندان دي کوم سنه ماده او يصفه بما لا يعرف به یا کله کله صفات یو خې سره مشهوره نه یغه کی کنه خکاری څه د خکاری ته د حدیث بیان کړ د خکاری مثلا دا خاصه مثال خبرې دي اوس خکاری چوک شو یاري دا ویلي د شي تکرونه کوي لا يعرف سما ک معلوم نشي خیا ک معلوم شي دي سړي خو درجه بیا خلکو ته معلومه یا کنه نیمو درجه سره لوندي لوړ شي شرح او تعریف ته اس کا سے وزید و خط کی ایر بیا الربيع المدلس کوم مدلس ری کنا ذکر کیان شیخ حدیثا سمع منه حدیث ونوردل یعنی لا یوجد اسقاط ولا حسب فی تدلیس الشیخ د تدلیس الشیخ دي ته ساده کې د سکت کوي نه ډیلیټ کوي نه لکه یوجد تمویه الته کې د مملا لغونی رنگیزه کی جواته بنی رنگیزه خو مانس کې رنگ کې دوه وی ورکی لکه شی بنی رنگ وسولې به خلق غلطي و د خډر مزیدور شاید اسی رنگی نو او ته کړي نور ما کمزور شای زنګواله مثال در کواسي بلا تشبيه و بلا کیفیه بهذه الاشیاء وتغطيه يشبن تشکیک د ایثار د کی د ډاکنه غوندې کنه نو ته نو خوشای پټ شي کنه اسی تو غړنجې مو ته سمون کی راوړې دا وګوره ویور کی بل شي لیس می شیخ ولا نامی کی تمیه و کی تغطیه غونی و کی او کنیت کی نسبت کی صفت کی تدریخ ذالک ایدی وزخر لګ د شی تور مثلا یکون لک اسم الشيخ محمود بن احمد الطحان مثلا محمود بن احمد الطحان صدا د دې کتابو ولا مصنف نامان د څه مثال لري کاسي او کنیت چې د ابو حفص ونسبت نسب چې طحان قبيله طحان غتال شي چکی مکی ولا ورڅ کوي او من صفات کسر نه لیختو بيزا سګیره سپینه ده پیت المدلس کچوګ د دین اوس حدیث کی تدلیس کړی په یقول د شي حدثني ابن احمد موت ابن احمد د حدیث بین کړه اوس متصفات ابن احمد شولو محمود بن احمد پیژندو مثلا یو دی کنیت ابو حفص ته یو بچای حفص نمی کی بل بچای سهیل نمی دو دې ته نن دشي بیان وکړو ابو حفص نه موت ابو سهیل بیان کړ د اوس ابو سهیل چوک محمود طحان په زیمتل ش محمود الحلبي یی د سیرته کو چونن مت سپینګری سړی حدیث بیان کړلو د کوم سپینګری شولو مثلا او ذلحیه الویدا په هذه الامور تنطبق على الشيخ دا ټول خبره پټکیږي کسي کنه خو مت ملا ګړبړي یو دا لیکل انه بالنسبه للاسم الشنامي ته ابن احمد حقیقتا بالکل ابن احمد دا هم محمود بن پیژند او بالنسبه للكنيه سكنيت ته وصفه هو ابو سهيل دا ویلي لان سهيل ابن من ابنائه دو دي بچای ده وبالنسبه للنسبه کله دي نسبت ته غري ته خالق تحاني لو سر تخلویر کی ذکر په الخلبيه ده حلب لکی وله لان من مدينه حلب لکی وله وبالنسبه لصفه غري فوز لحيه بيضاء بالکل سپینګرا ده دو صفات ورکی غلط نه ده حقیقتا ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الاسماء خدا ونمو بني خنته مشهور کنه خلق ته مغنه خري فتسميته بها بس ده ونمو سره تا غنمات کله خالي نوع من الاخفاء والتدليس ذات پټول غوړي یو قسم ته لاسم شیخ نامه وهذا هو الذي يريده المدلس اند شي تکول غوړي سم ملا پټه کی يسي په بما لا يعرف به کې لا يعرف د شيونو سره د تبيين معلوم نشي وذلك د شي تویل کی له وجود عیب فی س کمزوری وی عیب ورکی کزوع پن کمزوری او صغر سن نه وړو کی عمر کی سری کزوی مدینه د حدیثونو د خار ورته وکړه
خلک ورته وګوره ته دوسې کاس نه حدیثونه لري موږ له خو مشایخ ډېر لوی دي وختینی دي او غیر ذلک مثال کسی قول ابي بکر بن مجاهد لکه مجاهد احد ائمه القرى دي قريد د شي تحديث بنګره سند قال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله يريد به ابو بكر بن ابي داود سجستاني دین ابو بکر بن داود سجستاني مراد ذکر ک عبد الله بن ابي عبد الله څه پته لګي دوه شو عبد الله بن ابي عبد الله ځکه څه خلکو دا په داود سجستاني سره ډېر پیژندل ده حد تدلیس حکم بیان کوي چې حکم تدلیس یا تدلیس لسانت په مکروه جدا ډېر بد کار دی ذم هو اکثر العلماء ډېر علماء د دې مذمت بیان کړی وکانه شعب من شدهم زمن له شعبه سه بد ډېر مذمت کول فقال ویل فيه اقوالا یو کول په کې دا کړ د منها التدلیس خل کذب تدلیس د سیوګان لکه دروغ دي د دروغ ملګری ده هم تدلیس تسویه حکم څه د په شد کراهت منه دا خو یې ډېر کراهت لري حتى قال العراقي امام عراقي سيبي دي انه قادح في من تعمد فعله يتعمد في لکڅوګي په قصدن سکی د دی ولا دی بن جرح رزي بس د سړی په مقدوحه وګرځیدو مجروح شو بس زخمی شو د دی ولا اعتبار ختم هم تدلیس شيوخ چې شتل شي په کراهت او اخف من تدلیس الاسناد دی ولا کراهت لاغونی کام ده دیګه خو شنه پرېګدي کنه شو غرزینا صرف تمویح کوي شیانو کې تبدیل رول نامې او تبل خلی بل صفات ته خلی بل کنیت و غیره وته خلی هل ان المدلس لمس کی تاخذ ناچو غرزوینا و انما الكرت بسبب تزييع المروي عنه چان ريت کړي غزه کی وتوعير ساخت کی طریق معرفت علی السامدیا پیجندل وللیار ساخت کی سماکه ویر نشي ونه پیجندي وتختلف الحال في كراهتي بحسب الغرض الحامل عليه نور بیا دي ولا حکم بدلیږي دي غرض متوسنګي دي غرض ماشي حکم بدلیږي الاغراض الحامله على التدليس کوم د سی اسباب دي سړی په تدلیس باندې بلګي کون سے اسباب ہے جو بارتے ہیں تدلیس پر الاغراض الحامله على التدليس شوي خربات 4 اسباب ہے وهي ہیں ضعف الشيخ شیخ ضعیفی دوی سره د ضعیف نه ځون بلول غونه او کونو غیر سکه ثقه نه وي نمبر 2 تاخر وفات الشيخ شیخ لګورست وفات شوی وحيث شارك الطالب في السماع منه جماعه صدقم طالب دا کنه دي سره شریک شي په سماع کې یو جماعت جو بعد از طالب صدیق طالب نه بعد وي سمانه لکه دې کوم سړی نه دا حدیثونه خستی وکنه زده کړی وته نه ماغه شیخ نه دا ورسته کسونو بیا سبق زده کړیو نو دا وګوره دیونه 2000 مثلا لکه یو کاس تاغه 2098 کې نه 1998 کې سبق یلو شیخ نه دا بلونه نن 1900 کې 2021 کې ونه یي خدوړه بیا سموتي ته کې سپارخ تمړ ته کوم سړی نه سبق یله مانه مویا لده خورنته شل کوله مخ کې مشري کنه نو د شي تکاس به نه غوړي سمو سره د واړی زماني ولا کسون مو سره برابر شي نمبر 3 صغر السن الشيخ العمر کاموي بخيس يكون اصغر من الراوي عنه د کوم راوي د دین عمر کاموي لکه شاګرد العمر زیات کنه نه غوړي وګره شیخ من عمر وړو ته خال وې د وړه نه یاله ده نو خو نړیر مخکیو یا کثرت الروایت یعنی شیخ نه روایت زیات کړي پلای خبل اکثر من ذکر اسم شیخ یا صورت واحده نو غوړي سر صوت ایوانه ما یوخلی بلکې بدالی نامی خلی الاغراض الحامله على تدلیس الاسناد تدلیس الاسناد سړی کې دي د لپاره 15 شپږ غرض دي 5 مقصدونه واجبي وهي غدادي توهیم علو الاسناد خلکو ته وهم ورکول غوړي چې دا سند ډیر عالی د ډیر وچاته ايهم الناس ان اسناد وعال سدي مولا اسناد ډیر عالی ده ډیر وچاته نمبر 2 فواتو شی من الحديث عن شيخ سمع من الكثير د کوم هنا ډیر شونه ردل یا کې شونه پوتي شوی وي نمبر 3 4 5 وجداد الاغراض ثلاثه الاولى المذكوره في تدليس الشيوخ هغه درې مقاصده پکې شته پوس تیر شو د تدلیس الشيوخ کې اسباب ذم المدلس د مدلس شي مذمت کیږي د دې سبب ثلاثه درې سبب دی وهي ادا دي ايهام واستماع ممن لم يسمعه
چون یې نه دي اورېدلي حدیثونه هماغه وله وهم وترکي چې موت یې نه اورېدلي دي. عدوله عن الکشف الى الاحتمال وضیح خبرې نه دا میلان کوي چې شته محتملې خبرې طرف ته داسې خبره کوي چې دوه طرفونه لري دوه اړخونه لري دوه مخي خبره شي که نه. نمبر 3 علمه بأنه لو ذکر الذي دل لسانه لم يكن مرضیه په دې د خپې که کوم ستړی ز ذکر کوم دینه متدلس ذکر کړي څه د دې ته خواخ نه ده که خواخ یو به ذکر کولو کنه به نه پټولو. حکم روایت المدلس مدلس ولا روایت څه حکم ده؟ اختلاف العلماء في قبول روایت المدلس على اقوال علماء ډېر قولونه دي اشهرها قولان دوه قولونه مشهور دي وهما اغادا دي. رد روایت المدلس مطلقا مدلس ولا روایت مطلقا رد کو وین بیان السماع اگر چې ورسه به سماعان ر بیان کی لأن تدلیس نفس و جرح النفس تدلیس یو زاخم ده یو جرح ده یو عیب ده خو هذا القول غیر متمدا خبره ټیک نه ده تفصیل ورګشتا وهو القول الصحيح و صحیح خبره شي تفصیل پکې کوي. هغه ده ان صرح بالسماع کدا سره د سما تصریح وکي کو بل روایت به روایت قبليږي اي ان قال کدا سیش سمعت یوي او نحوها بل لفظ قبل حديث به حديث قبليږي. نمبر 2 وإن لم يصرح بالسماع كسما تصريح هناك لم تقبل رواية برواية من قبلي إن قال لكوي عن ونحو لم يقبل حديث بنا قبلي. خاوز بل واجه بل تخص بما يعرف التدليس ده تدليس بجندل څنګه شي يعرف التدليس بیا حد امرنه خودو شانو سره بجندل شي کوم چې ورکی وي هما د اخبار المدلس نفسه خپل مدلس وي چې ما تدلیس کړ دی ز سویلا چې کله ونه تاسو نو دلسه چې هغه تدلیس کړ دی شي کما جرى ابن وینز لکه څنګه ابن وین خپل یلی و بیا. نمبر 2 نص امام من ائمه هذا الشان یو ماهر حدیث امام یا غاته ته وی چې د کی تدلیس شتا نبی بدا تدلیس مرل شي بنا علی معرفت ذلك من البحث والتتبع په دی وجه چې هغه پیژندې کنه ډیر بحث تفتیشي کړی وي. اشهر المصنفات في تدليس والمدلسين مشهور کتابونه هناك مصنفات في تدليس والمدلسين كثيرة دي کړه کتابونه دي اشهرها مشهور ده 3 مصنفات للخطيب البغدادي دي بغدادي سيابور دي واحد في اسماء المدلسين وكي دي مدلسين نامي دي واسمه هغه کتابونه ما ده التبيين لاسماء المدلسين والاخران دوانور دي افراد كل منهما اری بلا بلا لیکل د بیان نوع من انواع تدلیس بلا بلا نوع دي تدلیس د پاره اعداد التبيين لاسماء المدلسين بل کتاب التبيين لاسماء المدلسين لبرهان الدين بن حلبي وقد تبعت هذه الرساله ده چاپ شوی ده. نمبر ج تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس دا چاله کله لحافظ ابن حجر وقد تبعت ايضا